عبدالله زوی محمد مصطفی عبدالله پورې خبر رایاده شوه. دا خبره ته بیا کومه. یو کسو د هغه 3 زامنو، عبدالله پکې شته که نه زموږ ملګري، 3 زامنو د 3 واړو عبدالله نوم. بس دا یو واقع ستاسو د عبرت دپاره کوم. بس انشاءالله د یو واقع داسې کوم چې هغې کې به څه ناسه دغی د دې پلارو د 3 واړو وروڼو عبدالله نوم و. اوس دې خبرو ته توجه کوئ تاسو ښه، دې کې به ډېر حکمت وي. نو دا پلار یې وفات کېده، نو د وفات په وخت کې وی عبدالله ته به وراثت میلاویږي، عبدالله ته به وراثت نه میلاویږي، عبدالله ته به وراثت میلاویږي. 3 عبدالله ګانو، یو پیر وی وراثت په نه میلاویږي او 2 پیر وی وراثت په میلاویږي. وفات شو، جاخه جوړه شو. دا بچی وی څه په مسله باندې وړي. اوس کم عبدالله ته به وراثت نه میلاویږي او کم 2 ته به میلاویږي، جاخه جوړه شوه. دی وی به کلی کې زمونږ مسله نه حل کېږي، هار یو خار دی هغې ته ځو قاضي سره مشوره کوو. په لاره روان دی جي، یو سړی اوتر بوتر را روان دی، اوښ ترې روک شوي دی او په اوتو بوتو سر دی، په ګډ وډو سر دی. دا 3 واړه کسان ورته وی ولې ګډ وډې؟ دا 3 واړه وروڼه عبداللهګان ورته وی ولې ګډ وډې؟ وی جي اوښه روک شوی دی، اوښ روک شوی دی. هغه یو ورته وی ستا اوښ خو په یو سترګه نابینا نه دی. هغه ورته وی ولې نه دی؟ دا دی که نه؟ هغه دویم ورته وی ستا اوښ خو په خپه باندې ګوډ نه دی. ورته وی ولې نه؟ دغه دی که نه؟ هغه دریم عبدالله ورته وی ستا د اوښ لکۍ خو کټ نه ده. وی ولې نه؟ والله چې دا زما اوښ دی، اوښ راباسېدمه. هغه 3 واړو ته قسم دی که موږ ته د اوښ پته وي، موږ د اوښ نه څه خبر یو. وی تاسو ته څنګه پته ده چې زما اوښ اومړون دی، اوم په خپه باندې دغه دی، اومې لکۍ قطه ده، اوم تاسو پټ کړی دی، قسمونه یې ورته خوړوي، ما ته د اوښ پته نشته. بس په زور یې بوته د قاضي ته یې پېښ. وایي جي اوښ یې پټ کړی دی، چاته خرڅ کړی دی، یې راپرځولی دی. اوس خبرې ته توجه کوئ جي. اوښ یې جي راپرځولی دی. بس هلکه وایي اوښ ورکې که نه؟ حضرت موږ ته خو پته نشته. نو تاسو دا نښې څنګه وې چې په یو سترګه باندې ړوند دی، په یو خپه باندې ګوډ دی او لکۍ قطه ده، چې تاسو لیدلې نه دی؟ نو نښه هم څنګه ووې؟ قاضي ورته وایي. هغه ته حضرت کوم چې ورته په یو سترګه باندې ړوند دی، وایي حضرت ما چې په د لار باندې راتلمه چې مې وکتل، نو د یو سیډ د پټي ګیا خوړلی شوې او د یو سیډ نه ده خوړلی شوې. علم کې د څاروي عادت دا دی چې کله یو پټي ته منډه وي کله بل ته، نو چې دا یو پټی سالم و ما ته پته ولګېدل چې د اوښ په یو سترګه ړوند دی. هلکه ښه هغه بل ته وایي تا ته څنګه پته ده چې اوښ په یو خپه باندې ګوډ دی؟ وایي حضرت په دا لار باندې چاپونه و، نو 3 چاپونه خو ډېر خښ پراته و، خو یو چاپ په پیکه و، ما ته پته ولګېده اوښ په یو خپه باندې معذوره دی، یو خپه صحیح نشي لګولی، ما ته پته ولګېده په خپه باندې معذوره دی. وایي ښه. نو هغه دریم ته یې وایي تا ته څنګه پته ده چې لکۍ قطه ده؟ دا درته څنګه پته ده؟ وایي حضرت اوښ چې کله م سوټې کوي نو دی په دې لکۍ باندې اخوا دیخوا وي، لیکن په دغه لار باندې سوټې په قطار پرتې وې، داسې په لینډ کې ما ته پته ولګېده د ده لکۍ قطه شوې ده چته، که نه سوټې به یې اخوا دیخوا والې. هلکه قاضي وی دا خو جي ځان له قاضیان دي، دا خو ځان له جي مسله جوړه شوه. تاسو ته څه مسله ده؟ حضرت زمونږ والد صاحب وفات شوي دی، وی عبدالله ته به وراثت میلاویږي، عبدالله ته به وراثت نه میلاویږي او عبدالله ته به وراثت میلاویږي. اوس دا فیصله ونه ډېره ښکلې حل کوي، دې ته توجه کوئ ښه. وایي ښه زه بس وي د ستاسو دا مسله پیچیده ده، زما یو مهمان خانه ده په هغې کې پاتې شي، سار دله انشاءالله الرحمن فیصله کوم. چې څنګه دغه شو مهمان خانه کې کېنو، نو یو نګران یې پې ساتلو، دی خیال کو دا خو ډېر زیات ګورې بامبړان دي، دا ګوره ډېر زیات هوښیار دي، څه مسله جوړه نه شي، دا خو ځان له قاضیان دي. نو چې کله خوراک یې ور راوړه، نو هغه یو کس وی بهی دا خوراک د سپي دی، دا غوښه د سپي ده، او هغه بل وی روټۍ داسې زنانه پخ کړي دي چې د هغې په خېټه باندې د 9 میاشتو حمل دی، او هغه دریم عبدالله ورته وی دا قاضي حرامي دی، د مور نه حرامي پیدا دی. د 3 واړو دا خبرې وکړې، قاضي خو پې نګران ساتلی دی چې سار له فیصله راله بهی دا تاسو دا 3 خبرې کړي دي. یو کس وی چې د سپي غوښه یې راوړې ده، بل یې وی دا روټۍ چې پخ کړي دا زنانه هغې زنانه پخ کړي دي چې د 9 میاشتو حمل دی، او بل دا خبره کړې ده چې دا قاضي حرامي پیدا دی. وی کوم کس چې دا خبره کړې ده چې دا د سپي غوښه ده رامخکې شه، او ورته رامخکې شه هغه عبدالله. وی دا خبره دې څنګه کړې ده چې دا د سپي غوښه ده؟ وی حضرت هر کله چې په غوښه باندې
چربي نو سیټ ته لږه غونتي، لیکن په دې غوښه باندې نری غونتې پټ د چربۍ مسلسل رسېدلی او دا د عام څاروي نشي کېدی، دا د سپي دی. نو ما ته پته ولګېد چې دا غوښه د سپي دی. عکس یې چې راغوښته ویې لکه وایي حضرت کور کې سنونو ما ولې سپی راوپردو. وایي ښه دا چل کړی دی. بس حاکم کس چې ورته دا سپي غوښه ده، قاضي ورته وایي دې عبدالله ته به وراثت میلاویږي. خبرې ته توجه کوئ، ډېره توجه شته که نه؟ ذوق سره ووایه نه، زه پوه شم. د دویم کس وی هلکه تا دا څنګه ووي چې دا روټۍ هغه ښځې پخ کړې دي چې په ګېډه د 9 میاشتو حمل دی. وایي حضرت دا روټۍ چې ما وکتې نو د یو طرف نه اومې وې پړسېدلې وې او یو طرف ته پوره پخې وې، نو ما ته پته ولګېده دا روټۍ چې کومې چا پخ کړي دي هغه داسې زنانه ده چې اخ کته کېدی نه شي، هغې ته حمل دی. نو کوم طرف چې ورته ښکاره کېده هغې پوخ کړی دی او کوم طرف چې ورته نه ښکاره کېده نو اوم پاتې شوی دی. پته ولګېده چې د 9 میاشتو حمل دی. وایي هلکه دې عبدالله ته به م وراثت میلاویږي. اوس هغه درېب راغی، وایي تاسې ویلي دي. بس قاضي صاحب دا خبره پرېږدوه، نه څه مسله دې کړې ده. وایي تاسو ویلي دي؟ بس دا مې ویلي چې دا قاضي حرامي پیدا دی. وایي ښه دې کور ته لاړه، ډېر ساعت یې تېر کړه، غوبل یې موبایل وکړه چې بار راووته، مور ورته او که نه ته حرامي که نه. قاضي ته مور یې ته حرامي پیدا یې زمانه. بس به ویلي مور ته نو چې بار راووته، قاضي ورته وی دغه دوه عبدالله ته به وراثت میلاویږي او دا کوم عبدالله چې ویلي چې قاضي حرامي دی دې عبدالله ته به وراثت نه میلاوي ځکه دا د مور نه حرامي پیدا دی. لکه څه مسله ده؟ قاضي صاحب زمانه بدل اخلي که نه؟ وایي بدل نه اخلم، یو حرامي بل حرامي ښه پېژني، پته ولګېده چې ته حرامي تا په وراثت کې دغه نه میلاویږي، تخته ځان نه سوه. 3 عبداللهګان کور ته راخلاص تیجي، مور یې ضعیفه وه چې وله ورله مور یې څه مسله ده؟ هغې خبرې هم صحیح نه شوې کولی، خو دې ته خبرې ایستې دي. بچیه تاسو 2 د ما اصلي زامن یې، خو ستاسو پلار د جومات امام و، تاسو ته پته ده. نو هغه چې سهار مانځله تله نو د جومات مخې ته چا یو ماشوم ایښی نو هغه دې د پلار کور ته راو، نو عبدالله نه مې وله کېښودله، کېدی شي دغه حرامي پکې عبدالله وي. نو د خبره دې پورې کوم زما محترمو چې بعضو واقعاتو او نصیحتونو کې حکمت د امت دپاره او د قوم دپاره، خو لیکن چې قوم د وخت را دي به دا خو دما سم تاسو ته اخري جمعه دما 2-3 جمعې خو بیا بل ځای دي و تاسو ته عاجزانه درخواست او دما دا ذوق او قسم دې تاسو ته اخره کې یو خبره کوم. مې تاسو ته دلته د ماښامې د حدیثو درس شروع کوم. د عوامو ته یو وړوکی کتاب دی، درس نظامی کې په درجه ثانیه کې پړاویږي، زاد الطالبین نوم دی، زه هلته درس کوم په خپل جومات کې. نو که ستاسو د چا ذوق نو د ماښام نه پس په هفته کې به 3 ورځې رادم، هغه 3 ورځې به تاسو مقرر کړئ او تاسو ته به انشاءالله دلته د ماسخوتن یا د ماښام نه پس خو د مالته تدریسي او د ماسخوتن نه پس به تاسو ته کتاب شروع کوم. ای کې به ډېر واقعاتي د نبی علیه السلام مبارک سیرت به وي او د مسایلو نه به وابسته شئ، مسایل به ډېر وپېژنئ. قسم ته درته خورم ګورئ که د غسل طریقه هم پکې ډېرو کسانو له وردي، داسې به پلید ګرځي راګرځي. ما له نوجوانان نادي وایم قسم دې ټوله زمانه م په جنابت کې تېره کړې ده، ما د غسل طریقه وروه نه وردي، ولا قسم دې د غسل طریقه نه وردي، په جنابت کې ګرځي. بیا وایي جي برکت نشته، په مونځ کې راته دغه راځي، په مونځ کې راته ماته چې کوم دی نو وسوسې راځي. زه وایم په پلیتۍ کې ولاړې وسوسې به نه راځي. نو که ستاسو دا چا خوښئ چې مونږ ته دلته تدریس شروع کړو نو انشاءالله الرحمن ستاسو څنګه خوښه ده چې کوم کسان وایي چې تدریس شروع کا او پرمننټ راځي نو لاس اوچت کړئ چې ما ته پته ولګي. سبحان الله، ټولو ماشاءالله